کتونکو دا مهال زما سره سابقه ضلع ناظم فهد اعظم خان موجود دی. انډیا یو شمېر جزونه راپرېوتل، یو شمېر ورله پاکستان راغورځول، او نن چې دا په دوبۍ کې کوم جز راپروت دی نو د کرپشن واضحه مثال دی. خو ناظم صاحب ورته په کوم نظر ګوري؟ انډیا چې کومې غټې غټې بلند بانک دعوې کوي او هر ځای کې د پاکستان نوم ولي چې پاکستان داسې واغسي، نو ستاسو خو مخکې ریسنټلي یو وجه ځله پاکستان ایله راوچت شو چې پاکستان دفاعي حدودو خلاف ورزي کوله نو موږ سره له زمین بوس کړل. اوس هم دا بله تیاره را روانه ده په خپله په دوبۍ کې راپرېوته. نو تاسو خو اول خپل دفاعي نظام ټیک کې، خپل دننه دغه کې چې کوم کرپشن یو نظام شروع دی هغه ټیک کې، نو بیا پاکستان پسې خبرې کوي. د پاکستان دفاعي نظام او د پاکستان فوج چې دی په دنیا کې نمبر 1 فوج دی. یا یو جس په دوبۍ ایرشو باندې لتلو اول د هډونګې د فیول سیستم خراب شو، بیا دغه کې مسله رااله او بیا په ایرشو کې رول ویده، نو حیثیت پیدا غوړه دی او دمکه او خبره خدا سے کوي لکه ته چې په یو منټ کې په ټول پاکستان دا راغون کی. نو ته چې په جزونه کې دوی کرپشن کوي؟ زما خو اندازه ده چې دوی په هر څه کې کرپشن کوي. نو دوبۍ کې دی جز راپروت دی، دی کرپشن د وجه راپروت دی چې دی کرپشن کوي، نو بس جز راپروت دی. ها نو څه دی خو پاکستان په ډېر لګیا دي. ان شاء الله پاکستان سره دوی نشي کولای خیری او دی جواب ورکړي سم ان شاء الله. مخکې چې کوم دی نو څلور جزه راپروت دي راغورځولي مو ویله، اوس چې کوم دی جزه کرپشن یې کوو، جزه چې کوم دی نو اوس په خپل راپروت دی. ته وایې چې دا کوم جز راپرېوته دوی کرپشن نه دا د کرپشن نه خراب دی. ها جی د ټولو پاکستانیان د طرفه زه خو د پاکستان په یرشو چې په دوبۍ کې کوموانو په دې د پاکستان پایلټانو ته مبارکي ورکوم چې دوی په ټوله دنیا کې نن بیا یو ځل پس رال او یمو دي. تا له خو شرم پکار دی. اووه جزونه د پاکستان نور هم راغورځولي مخکې او د هغې نه بس صرف په دغه بس ډایلاګ او چغې سورې ولي چې ما وراغورځولي دي. خو ټولې دنیا لیدي، ټرمپ کاکا نه خو هم هغه پټه نه ده، هغه خو هم ټولې دنیا ته را خبره پړاګه کړې ده چې د انډیا اووه جزونه راغورځېدلي دي. پرون ستا پایلټان راغله، د پاکستان پایلټانو سره یې لاسونه میلاو کړه او تپوسونه یې ترې کوله، او نن چې څنګه جس پاسېده نو بس د هغه دا حیثیت د خپل معلوم چې څنګه د جس پاسېد د پاکستان د جزه جنډۍ ولیده، ورته پې سر وګرځېده، سر د لاندې راپرېوته او جز دې هم ختم شو، ورسره یې د هغه پایلټ هم ختم شو. دا خو تا د کرپشن ډک جزونه دې اخیستي دي، نو خپل حیثیت ته نن هم معلوم شو، نن خو په ټوله دنیا کې وشرمېدې.